اوسو د دې روزي دغه برکتونه او صيام جنة دا ډالي. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب. فرمای په دې حدیث مبارک کې چې تاسو کې کم یو کس هغه روزه نیولې ده نو دې د فحش خبرې نه فلا يرفث فحش ویلې نه کوي او نه د جګړې روزه په خپل تاسو فحش خبرې پیژنې کنه فحاشي خبرې فحاشي پیژنې کنه د فحاشي خبرې فحش وی بنه چا روزه نیولې دې سره روزه خرابېږي دغه ثواب ځای او بل دا چې جګړه باندې کوي روزه څوک دا سره کوي جګړه بل حدیث مبارک کې تو تعالی پدې کې خبره ده ذکر فإن صابه أحد أو قاتله فليقل کتا سره څوک تا کنځلي یو کس کوي روزه په خلو تا سره جګړه کوي نو تو ورته وایا اني امرؤ صائم بشک زه روزدار سړی زه روزدار خزایما ما روزه نیولې زه روزدار مطلب دا چې تاسو سره جګړه نه درته کنځلو جواب درکو او نه دا سره د سود چپېړ نه ولی ان امرؤ صائم بشک زه روزدار سړی چې تاسو سره په روزه کې څوک جګړه کوي کنځلې درته کوي نو تاسو بس کوئ دا وته زما روزه ده زما روزه ده بدایو جواب هغه پارټي دی अब कोई ऐसी कहे जब इंसानियत ज़रा बराबर बनी अब मस्जिद सीधा और रोजा पकड़ो बजा गड़े होगा से और के चलता कोई दास होगा अब वराक वाले कोई चलता जगड़ होगा कि मान गड़े मान का कम रोटे पतीरे दब खंबीरे शेर बहुत पूरा सुन्नत तरीका दादा लाका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता पर जिंदगी के अगर पकवारा की खबर है शेर वो बीबियानों के हर बीबी बहुत अकेले خوخ به او تبه برابر او به خورتي کبه خوخ نشو بابا سید هغه خوراک شي به پرې ته به او په جبه به سره چې دې کې دا خامي دی یا دې کې دا دا یا دا نو خوراک د رزق مزمت باندې بیان دا ته مالګین پروت دی کنه ورشه د فلسطین مسلمانانو ته مالګین روټه پتیره روټه چې با خمبيره بده شي خمبيره روټه یا تاغي ته نه ملاوي زهر کې هغه خلک راو خو خوراک کې خبره او جګړې لاجی نه کوي یوازې دا روزه تاسو سړو نه دی دا زنانو نیولې او تاسو نه زموږ سړو نه زنانه په روزه کې ډېرې بازار ډېرې کوي بچیم قلاري کم ماشومان بچي هغه شهر او ټیم پخې او تاسو خدمتونه کوي نو که څه غلطي دی وشو په خوراک ښه کی یا مال کم او ډېر او یا پتیره شو خمبيره نشو یا خمبيره پتیره شو اس نو ټینشن نو پرابلم جګړې ته ضرورت نشته دې درزا ده پاره ته ما په دغه ټیم کا ډوباس ما کوم نه پوری بس کله کوته پاسه اب کوی شي چې را خاون په خوراک دي زمي دا شی ونه خورم ما ځکه دی لکه دې دا په خو نه لګي چل وي کله خدي یو خوراک تیار کړی زنانه او تاسو ونه خوري پاسه نو یا وړې په دیو کې پرې دي دا زنانه کوی نشي چې زما دې خوراک کې څه چل دا اخلاقی شکست دی بخبل کوی شي چې خوراک کې څه چل دغه طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک پرې خدمت سره وتا او دغه طریقه باندې عمل خلاف سنت زندگی باندې تیروي هر لمحه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک ته بنا کوي په خبرو جګړې باندې ٹھیک شو دي او تاسو سره کوم جګړې کې ته په دې چې ما روزه زه روزدار سره دغه شانه البخاري ومسلم شريف الحديث مبارك سهل رضي الله تعالى مبارك راوي نبي كريم صلى الله عليه وسلم مبارك روایت دی فرمایي چې ان في الجنه بابا يقال له الريان بشک په جنت کې یو دروازه را او د هغه دروازې نوم ریان دی باب الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه داخلي په دغه باب الريان په دغه دروازه صرف روزدار دا سپیشل جوړ کړی د جنت دا یو دروازه رب جلال ابو جدار سبحان الله صبر خوخ دي دارو جدار ده صبر مینه ده دارو جدار د جنت ځان له دروازه ادا د دې پروتوکول لپاره سپیشل پروتوکول سره باندې په باب ریان باندې داخلي او چې چا صحیح روزي دی ولې دا د رمضان لپاره حق د روزي ادا کړي او بیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا يدخل منه احد غيرهم
نه به داخليږي په دغه دروازه باندې د دې روزدارو نه علاوه بل هیڅوک چاته به اجازت نه چې په دغه دروازه جنت ته ننوځي کنه نوځي کومه ډله به نه نوځي روزدار دا وړوکی فضیلت شو د روزدار دا ډېر لوی عظیم پروتوکول فضیلت او برتری شو په باقی جنتیانو باندې د دې جنتیانو چې کوم روزدار دي په صحیح معنی کې دا فرض روزي هغه نیوي روزي حق ادا ان شاء الله امید دې زموږ الله جل جلاله زموږ ته تمنا چې موږ ان شاء الله په باب الریان باندې جنت ته داخلي ان شاء الله د روزي حق ادا کوي تاسو ته مې روزي کې جګړې درو غیبت فحش وی فضول خبرې کنځلې دا قاعده باندې کوي حرام خوري ذخیره دوزی د لسو شی په 15 نه خرڅي د شلو شی په 13 نه خرڅي دا نه چې رمضان المبارک اوس خلک سودا کوي خامخا او ته چې کوم دی د دینه غلطه فائدہ اوچته کې د مسلمانانو لکه عام دین کې زموږ بازارونو کې د مسلمانانو ته او شرم مسلمان لپاره دا دی چې هندوان او عیسایان موږ له پیغور راغلي امخکې ورځو کې د یو هندو دی یو سینیټر دی د پاکستان هغه کله په ډېر وایي شوی نو هغه وایي چې شرم وکړي مسلمانانو وي زه هندو یم چې زه تاسو ته دا خبره کوم ډېر په دې ښکاره وایي تاسو وایي ستاسو په دین کې دي چې شیطانان وتړلی شي په روژه کې وایي دلته خو کولو ګرځي په پاکستان وایي تاسو دومره ګراني راولئ په روژه کې په ځای د دې چې تاسو ریلیف ورکړئ قوم ته دا خو سخته ګرانې دي استاده دا زموږ ستا د خپل دکاندارانو ذخیره اندوزو کاروباري مسلمانانو دا ګرانې راوستي حکومت په روژه کې خو سپیشل نه چې ریټ یې سیوا که فورا د اوله روژې سره ټیک شو د حکومت خپلې غلطۍ دي مهنګایي د هغې د طرف هم دغه ځان له مسله چې هغې مونږ غلامان کړي د IMF او دا اوس ورته بیا دونه شرطونه خطرناک کېښودل چې نور به بجلي ګرانه وي نور به ګیس ګرانه وي مطلب یې څه به راسره کوي نور به ټیکسونه لګوي په قوم باندې هله به دا ټیکسونه تاسو ته برابر کړی شي قرضې هغې اخلي په اربونو ډالره او څومره بیا په مسلمان لګي څومره بیا په پاکستاني قوم باندې لګي تاسو ته هر څه پته ده خو خبره دا ده چې زمونږ او ستاسو کار ذمواري څه ده په حیثیت مسلمان لږ ویرېږه د رب الجلال نه دا روژه خو د الله د یرې دپاره راغلې ده چې پرهېزګاره شي پکې دکاندار ماما کاروباري مسلمانه ترقي به تعالی الله جل جلاله لرو که دا یو فارموله تاسو کې چې څومره خلک کاروباریان دي په وړوکي کاروبار ستاسو د چپسو د پاپړو دی او یا غټ کاروبار دی دا فارموله یاد کړه ټول عمر به الله پاک تاسو غرو په کاروبار کې ساتي او ستا کاروبار به روز ترقي فارموله دا ده چې همیشه کوشش کوه چې زمانه په دې روزګار کې دی کسٹمر ته دی مسلمان ته دی انسان ته یهودي صحیح خو دې راځي تا نه سودا کوي خو چې د انسان ته دی مسلمان ته مانه فایده ورسي په دې روزګار چې بل ځای کې مسلمان ته یو شي دا کوالټۍ والا مثال دا په 8 روپۍ ملاویږي چې زه والا په خپل دکان کې په 9 روپۍ باندې هماغه کوالټۍ والا شي زما په روزګار کې مثال یو جوړه دلته په بار مارکیټ اوپن مارکیټ کې هغه دلته په 2000 ملاویږي ته دې دپاره روزګار شروع کړه چې زما په دکان کې به هغه جوړه هغه ویرایټۍ والا دا به انشاءالله د په 1800 روپۍ د مسلمان له ورکوم او دا 200 روپۍ زما له طرفه به د باندې صدقه او د تفاتح کله چې تاسو په روزګار کې دا یو فارموله اپلای کړه ته ګوره چې تاله د کم ځای نه خلک راځي او ستا څومره خرڅ کړي زمونږ دا کار دی چې موږ په یو شي کې مثال د غوړو په ګوتۍ کې زمونږ د کلي دکاندار به یاد کړم دی په غوړو په ګوتۍ کې دلته چې کم دی د مثال 150 روپۍ ګټي یا 100 ګټي مثال سپوز خو چې ګاونډي ورشي نو چې وګوري 150 روپۍ 100 روپۍ ګرانه د غوړو ګوتۍ درکړي که نه 100 روپۍ کلي ګاونډیانو چې 2 قدمه پسې د بازار ته ورځي نو هلته تا ته 10 روپۍ د هغې نه ارزانه ملاویږي نو څوک لیونی دی چې تا نه 100 روپۍ ګرانه لري یو 2 قدمه باندې هلته به سره پیاز ټماټر هم راولي او 10 روپۍ به د غوړو ګوتۍ ارزانه راولي اوس دا دکاندار په کاروبار نه پوهېږي دی مسلمان ته چا د روزګار چل نه دی ښولی د زمونږ غوندې خلکو سره مشوره نه ده کړې راشه چې زه درته د روزګار چل وښیم د اسلام په رڼا کې د دین په رڼا کې د همدردۍ په بنا باندې د انسانیت په بنا باندې داسې کاروبار چې په دنیا کې زه منم نه چې د مسلمان نه په روزګار کې بیا یهودي مخکې شي یا عیسایي مخکې شي او یا هندو مخکې شي خو چې مسلمان د مسلمانۍ په انداز کې او د شریعت اسلام په رڼا په دغې اصولو باندې دی روزګار چې هلته 10 روپۍ کم ریټ بازار کې د غوړو د ګوتې د هغه ته په کلي کې ورکوه بیا څوک ځي بازار ته لس ته بیټه ضایع کوي تا نه ویلي که نه په هغې ریټ باندې چې په کم ریټ په بازار کې ملاوي
خو دې 10 روپۍ سره کې 100 روپۍ سره کې چې 100 روپۍ کې سیوا وګټم نو دا په ټول ورځ کې مثال 2 کوټه 15 کوټه خرڅ شي کوړي دلته یو بل خيار دکاندار دی هغه دا فارمولا ورکړي چې د بازار ریټ دلته چلای نو دا هغه په دروازه یو کاټن کوړي خرڅ اوس ولا زره ور نو دا هغه د 100 کوټه 15 خرڅ شي 100 کوټه خرڅ شي نو په شلو کې چې 10 پاچې ګټل نو شو 200 روپۍ وګټلې په کار وړو کې او د چې کم دي 300 روپۍ 15 کوټه خرڅ کړي او په 100 روپۍ وګټلې نو 200 روپۍ ګټاو نو هغه چې چا لګور لګا ګټه کوله هغه خدای ډیره ګټه ورکړه او چا چې ډیره ګټه لاله چې ویرسو په دلته خدای لګا ګټه دا خو ساده فارمولې دي او مسلمان ظالم شي په روزه کې کم ټماټر چې د روزې نه یو ورځ مخکې تاسو 100 روپۍ کیلو غستی بیا په سبا ایمان تاسو په ایمان وای تاسو ټول ځای سوداګر بیا په سبا د روزې په دویم او په اوله ورځ باندې بیا 100 روپۍ ټماټر دا د شپې څنګه ګراشي تاسو ماته دا فارموله وکړه دا قهر د کوم ځای نه تندر را پریوتیا دا دغه مسلمان کې چل دا بې ضمیره مسلمان دی لکه خدای دې کوی کا د روزې نه مخکې چې تا مثال په ټماټرو کې په کیلو کې 1.5 روپۍ ګټلې اوس چې روزه سٹارټ شو نو زه په کې 100 ګټم د 10 روپۍ د مال طرفه غریب ته خاطر شو والله به تعالی څونه ډیره ګټه درکړي دا چې کله دا سوچ وکړي چې فایده رسول نو په کاروبار کې به لومبنې سوچ تاسو شي چې سبا مسلمان ته سبا انسانیت ته فایده رسول په خپل روزګار ته اوس بیا ګوره دا یو فارموله دا یو اصول یاد کې بس وګوره چې الله پاک تعالی سورته نه زموږ هرس دارس دی هرس دارس زموږ په کار ګډوډ کړی نو کوشش دا کوي چې د دې خبرو ډیر خیال ساتي او کوشش دا کوي چې الله جل جلاله زموږ استاد نه دي مسلمانانو ته دا فایده او دا خیر ورسي نو لہذا بیا موږ ته ایمان په ورونه نه پیږي تاسو یې شیطان د شي د خپل وګړي مو یادې مو چې د مسلمانانو په شیطان نه چې څو په کوي دا خپل وګړي څنګه تړلی شي هغه ګناونه شروع دي هغه دوکا هغه ملاوت هغه خود غرضه غیبتونه چغله شیطانې جنگول د مسلمانانو هغه ټول سٹارټ کا دا شیطانان څنګه تړلی شي بیا ځکه په دې فلسفه لګوي دې دا پته لګي چې موږ نم شیطانان وشي د انسان په جامه کې یوسوس فی صدور الناس من الجنه والناس شیطان سره د ابلیس ډله نه ده دا شیطانان پر انسانانو کې د انسانانو کې شیطانان دي قرآن شریف کې الله پاک فرمایي وسوسه چې د خلقو من الجنه والناس دا د پیریانو نوم دي دا وسوسه چې او د انسانانو نوم سوچو کا غریوان کې ته چې تغینسی شیطان نه تا نه غینسی شیطان نه جوړ شي پروژه انو کو تړلې شي وی جن شیطانان او ته خو نه تړلې شي کنه ته خو چې تا نه دا غریوان کې وزن سوچو کا متاسو هاري الله پاک د شیطان په لار دا چې کوم دی هغه مبوزا لہذا د روزي مبارکي بل اخیری خبره د روزي د فضیلت بارکي حدیث مبارکه کی دا خبر راځي چې کوم چا سره ماته کسان دي او کارونه ور سره کوي روزګار ور سره کوي یا تاسو په کور کې تاسو سره کار کوي تاسو ماته پیژنئ تاسو انډر چې کوم خلک عمله ده په روزه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من خفف عن مملوکه فيه چاچی تخفیف راوستو اسانتی راوستا خپلو ما تحتو تا مملوک پخواچو کی غلامانو اوس غلامانو کنشپ ختم شوی دی او تاسو ګورئ غلامانو په دې زمون نوکرانی دکان کې را سره صحیح لګیا دي کور کې را سره نوکر لګیا دي زنانه راځي دولت تنخواه ورکوم مثال کوم کې ما کور سره کوم کار کوي زنانو سره دغه شان مالی راځي زما بوټي سمي نور زما سره ډرایور دی ما تاسو پیژنئ چې ما تاسو څومره د انسان اړ نو چې چا تخفیف په روزه کې راوس په رمضان المبارک د ماته سره د سره چې کوم انډر ملازمین لګیا دي یا غلامان دي د چا په روزه کې وطن کې غلام دي سره غلام دی هغه د خدمت دي دکې د په کار کې تخفیف راوس په روزه کې د روزې د خاطر چې روزې دی ولې راشه د گزاره ورسره وکړه غفر الله له واعتقه من النار دو په دې باندې مالک الله پاک ورګي یو الله پاک ته بخلو له بوته او دویم دا چې د 60 با الله پاک د جهنم د اور نه آزاد چې د ماته 60 نه بوج کم کو د نوکر د 60 نه بوج کم کو نو پکار دادا چې روزدار تاسو سره نوکر لګیا دي ماته لګیا دي نو کوشش وکړه چې هغه باندې تا مخکې د روزې نه مخکې کوجه کې اته ګټه کار کو نو روزه کې ته 15 ګټه کار شپږ ګټه کار وکړه ورته وایا دا 2 ګټه زما د طرف ته چټي تنخواه مزدوري به حق قدر کوم دا 2 ګټه خدا 2 ګټه ز آرام وکړه کې تلاوت وکړه کې ذکر وکړه اته پکې دعا وکړه دې ته وی ریلیف دې ته وی خفت تخفیف د ما تحت پکار کې چې چا تخفیف راوس اساتیا راوسره زموږ داسې ظالمان مالکان دي مسلمانان د دین فرعونیان د بازو نه جوړ شوي
چې څوک سره کار کوي نو روزه کې دومره زری کې هغه زنانه په کارونو باندې دا وایي نه شهر دې روزه نیولې که دکان کې وسره مزدور لګیا دي نو مزدور دومره زری کې روزه پخلو چوټي مولا پټیم نه ور کوي دیاړي مو ته سیوا لګي او ټیم مو ته کوي کارم په کم دی هغه خفت را نه ولي چې کم زما کم کاروباریان زموږ ورونه مسلمانان او سره لس کسا ته کسا په دې بازار کې لګیا دي په دې کاروبارونو کې خلکو سره کړه ته مثال ټریکټر چلے تاسو سره مزدوران درې سره لګیا دي بټه کار دی هغه کې مزدوران لګیا دي بټو کارونه خو شروع دي کنه نو مالکانو ته زدا درخواست کوم د ما چې څو خلک مالکان دي تاسو له الله وستر کړي تاسو سره نوکران ساتي مزدوران ساتي د الله پاک نه پوهیږي او خصوصي دي ته خفت ورکا تخفیف ورکا د دې په کار کې کمیرا ولا د ګټو پیسې ګټه دو ولا دمو ورکا او اجرت ولا د زرو په ځای 1200 ورکا دا 200 به صدقه شي ټول یو لس میاشتې دې ګټه کړې ده یو لس میاشتې چې لکه د خرو په شان د نورو په شان کار اغستې دي نو کو دا روزه ته د زرو په ځای مثال 1200 ورکي دا 200 په ځای زر ولا ورکي 900 ورکي دا 200 بستا ته به غریب نشي مالدار استاد طرف به دا هغه یو بهترینه صدقه هغه به ډېر خوشاله شي دعاګانې ورته او دا داسې مزدورکار او غریب دیاړیمار مسلمان چې په خپل خولو سره چې حلال رزق ګټي د دعاګانې الله پاک القاسم حبیب الله دا مهنت کش چې چا سو خولو باشي په حلال رزق پسې د ځان دا د الله پاک دوست دی دوست دا الله د دوست سره چې ته نیکی کوي نو الله پاک هغه ته دعا وکړي دعا به دا نه قبلي دا مهنت کش انسان نو لہذا دا خبره ټول ځای کې اوسه د محترم سره گزاره کوم چې سکول کې ټیچران یا نو ماشومان نو ډېر کار مالي سکول ټیچر سټاف ته وي چې ماشومان باندې مخکې مثال ته په ډېر زور راوړو نو اوس لږه تخفیف وتاو په دې بچي لږ تلاوت پکې کوي خطونه پکې کوي ذکر پکې کوي ولک خفت د شاګردانو سره لږه گزاره کوي چې چیرې هغه ته د عبادت لپاره لږ څه ټیم ملو شي سره طرف نه وتا لږ تخفیف ملو شي وساتي